قبر د آخرت د پوړونو لومبه پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر چې دی یا خو روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه ده و اما حفرة من حفر النیران او یا د اورونو د کندو نه د اور یو کنده ده. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چیرې د قبر د عذاب دا به څنګه وي. دا خو مونږه د عقل نه لغوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي. هغه دوه فرشتې څنګه وي؟ اسودان تکې تورې وي، ازرقان شنې سترګې وي. دا دې دپاره چې د ده دا شکل د هیبت وي نو دا هیبتناک شي چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی چې دې ویریږي ښه مضبوط یره پرې راشي. تک تورې وي او شنې سترګې وي. یقال لاحدهما، یو ته نکیر وي او بل ته منکر وي، ناشنا دي. بلد نی بلد انسان که ډیر هیبتناک شکل می خو په سړي ته هیبت نه راځي. او چې زیم تیاره دی، زیم پردیسی دی، مرګرم در سره نشتا، لاس او خپې دم تړلی شوي دي، کار نه کوي، او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې م راشي او څوک هغه ته پیژنم نه، نو په زړه کې نورم هیبت راځي. دو فرشتے دے سړي له راشي د ده نه تپوس کوي، درې خبرې ته تپوس کوي. یو دا چې ستا رب څوک دی، من ربک. نبی علیہ السلام فرمایي که دا سړی نیک دی او په دنیا کې د الله ربوبیت منلی دی نو دی به وایي چې ربي الله، زما رب الله دی. که لږ ډېر نیک و د الله صفت به مو کی ربی اللہ الذي خلق السماوات والارض، اغا ذات زما رب دی چې هغه ته الله وي او د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي، نهرونه پکې پیدا کړي دي، غرونه پیدا کړي دي. د الله د صفتونه به وکړي. بیا به د دویم نمبر تپوس کېږي چې د نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی یا داغ شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب وتا اخکار کی. یا بعد علماء وی چې دته خو پته ده چې دا کم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکاروالم بعضې وخت کې نه کوي. هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق کې سوی هغه څوک دی؟ نیک سړی دی نو دی بوی هو محمد صلی الله علیه وسلم. بیا بوی هو محمد صلی الله علیه وسلم، هو محمد صلی الله علیه وسلم. دا کم انسان چې تاسو تپوس کوئ دی نوم دی جاءنا بالبینات والهدى. مونږ له خدای پاک آیاتونه یا معجزې راوړلې دي یا ښکاره دین یې راته راوړلی دی، ښکاره د خدای نښې مونږ ته ښودلې دي او هدایت یې راته ښودلی دی. نو مونږ هغه اتباع وکړه، ورپسې روان شوي. تپوس به کېږي چې دین دې څو، د کوم دین لاندې تا ژوند تېر کړی دی. یهودیانو خپل دین دی، د یهودیت متعلق ژوند تېروي. عیسایان د خپل دین مطابق د هغې خپل دین دی. او دارنګې د مکې مشرکان یا دې زمانه کې چې کوم هندوان دي، بت مت والا دي، د هغې خپل دین دی. زمونږ څه دین دی؟ تا دنیا کې چې ژوند تېرو، د ژوند د تېرولو چې کم طرز دی، طرز زندگی د انسان د ژوند د تېرولو چې په دنیا کې د ژوند په کم انداز چلی، هغه انداز دی څو. نو الحمدلله مونږ خو چې دنیا کې ژوند تېرو نو مونږ د الله د منشا مطابق تېرو.
مونږ چې کومه دایره کې دننه روان یو هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم ښودلی دی، هغې ته اسلام وایي. دی وایي دین زما اسلام. دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو هغې نقشې ته اسلام وایي. دنیا کې چې ما جون په کومه دایره کې دننه تیرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی. دنیا کې چې په کم بلډینګ کې ما جون تیرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی. و زمارونو دا جواب بسوک، دا ټیک جوابونه بسوک ورکوي؟ دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق جون تیر کړي او د الله ربوبیت یې منلي. ګورې چې زما پیدا کوونکي، زما لویونکي، د دې حیواناتو پیدا کوونکي، لویونکي، د اونې بوټي کمال ته رسونکي الله دی. د الله ربوبیت د منلي. او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک د خو رزق به زه ځان له پخپله لټومه، نو که بس ما منډې ترړې والې خو ډوډۍ به میلو شي، او که بالفرد دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاویږي. ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي، منډې به وایي دی نه بغیر د انسان جون فضول دی. انسان الله پیدا کړی دی لدی چې خپل کسب وکړو، خپل منډه ووه. خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخواه کې ده. وی نه، دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي، نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچي. که الله وغواړي خو وابه اچي دی الله، او که الله ونه غواړي اسپر الله وانه اچي. او که الله وغواړي خو تنخواه به والم فایده به ما ته میلو شي، او چې الله وغواړي تنخواه به مې جیب کې غل به رانه وباسي. که الله غواړي تنخواه به والم نو زما په میاشت ښه تېره شي، او که الله غواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې چې به ټوله په ډاکټر لاړه شي. دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي. او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبی علیه السلام پوره تابعداري کړي. دا پیغمبر د په حیث دا دینی پیژندل چې دا د مکې یو شخصیت دی، دا نه چې دا یو ډېر لوی عظیمه هستی ده. بېشک دا اشکال دا نشته، نه په دې به پیژني چې عظیمه هستیم ده، د مکې اوسېدونکي هم دی، نبي آخر الزمان هم دی، خو الله زما د هدایت دپاره لیږلی دی، نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم. او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه، مړه هغه خو ما ته ګیره وایي، او ګیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی، د انګریز غوښه دې وکړه، هغه دې ځان ته هغه شکل دې خو ګڼه. مړه دا ټیک ته چې د پیغمبر خو مونږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي، او مړه دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا مونځ او دس او دا څه ورته ویلي کېږي چاره دامون او دا مړه څه زړې خبرې دي. او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب دې په لاس کې واغېشته، د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله. نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کې، خو په حقیقت کې د هغه تهذیب، د هغه راوړلی شوي دین، د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل دې زړه ته نه دی پروتی، د انګریز هغه زړه ته پروتی دی. دا صحیح جواب نشي ورکولی. دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی، سر دې پې بار نه دی. ادخلوا فی السلم کافه، الله وایي چې په اسلام کې داخل شه، خو چې یو ګوته د امتبار نی، معمولی غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښتر امتبار نی، چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتئ، عمل درته څه وایي هغسې وساتئ، اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتئ، او د کردار چې کم خی چې هم هغسې کردار وساتئ. بیع څنګه کې، غشتل څنګه کې، خرڅول څنګه کې، دکانداري څنګه کې، بل سره مزدوري دیاړي څنګه کې، د بل نه دیاړي څنګه اخلي، ښځې سره به څنګه ژوند تېروي، ښځه خاوند سره به څنګه تېروي، بچو سره به پلار څنګه تېروي، مور به ورسره څنګه تېروي، بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي، ګاونډي سره به څنګه تېروي. دا ټوله د اسلام نقشه ده. چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې، که دې نه منلې ټیک نشي ورکولی. بیا به څه وایي هغه فرشتې؟ نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د الله د طرف نه به یو آواز ورته وشي چې د انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي، او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کې چې دی ورته ګوري او دی ورته خوشحاله. لکه دا پخواني بادشاهان به محل کې ناستو او مخامخ به ورته اوبه او چینې او دا که دغه به ورته ښکارېدل، دا څه ورته ویل کېږي باغونه،
دقه سه جنت کلکې ورته کولاو کې دې هر وخت د چمنونه نه او دا کشتو بینی او د جنت دا خوشحالی ویني او یو بل کلکې ورته کولاو کې چې پاغه د جنت نه یخي هواګانې او خوشته خوشبوې ورته راځي او فرشتي به وته نام وسودشه داسې لکه یو میلما عزتمن میلما چې ودکیږي نوې میلما راغلی ودکیږي اقا څه خمددار ودشه او یو ټیم برازي کې خیری پاغه کې به را پاسو د خوب نه او دا چې کوم خوشاله ته پستر ګوخکاری دي ته ور روان شي نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پټینه تنگ غوندې دی دا بدته دومره اوږد شي کمد دل بسور لکه څومره چې د نظر لګي دا امر بوته دا قبر فراخش او دی به خوشاله او بعضې به داسې نیکانمی چې دا فرشتې ولا راشي نو دی به پاسي داسې لکه د خوب نه پاسي سترګې به مږي فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو وی پرېمی دی مازدیګر وخت مونځ رانه قضا کېږي مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو داسې نیکان او صالحان بم پکې او کم انسان چې د الله نه لرې دی کم انسان فاسق او فاجر دی کم انسان لعنتي دی هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي دې نیک له چې راځي په ښکلې شکل به راځي په مزیدار شکل به راځي بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي بدله به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس بته کوي مر ربو کا رب دې څوک دی دی وایي ہے لا ادري نه پوهېږم که په دنیا کې د مسلمان نه اورېدل هم دې خوالته به ته هېر شي دومره هیبت به هېر به شي ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام متعلق چې تا ته به خلق وي چې قبر کې به یو شخصیت تپوس کېږي دا هغه شخصیت متعلق څه وی ہے لا ادري نه پوهېږم دین دې سره د کوم دین لاندې ژوند تیر کړی دی د خو د اسلام سره هېڅ تعلق نه دی ساتلی د خو انګریزي تهذیب خوښو د خو روسي تهذیب خوښو د خو اسلامي تهذیب نو خو دته خو د اسلام بیکورډ ورته دی وایي یو زوړ پرسوده نظام ورته ښکارېده دته خو دا مونځ او داسې یو زیاتي غوندې شی ښکارېده دته خو دا حج او روژه او زکات دا زړې قصې یادېدې دته خو د پیغمبر علیه السلام تابعداري ډېره ګرانه ښکارېده دی وایي ہے نه پوهېږم هلکه دین دې څو نه پوهېږم نبی علیہ السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چلو کې هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته ای قمقله نه دی د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی عقل نم کار دی نو اخیستی چې کوم ذات پیدا کړی نو د هغه ذات به ته تابعداري کې که دشمني به کوې الله پیدا کړی ښکلې سترګې مال دولت عزت یې درکړه نو تا ورسره دشمني کړې ده بېوقوفه ته په دې نه پوهېدې چې مرګ به راځي تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلې دي دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه د هغه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه هغه دشمني خو به نه کوي که نه نو الله څیزونه درکول او درته یې د سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوم عقل نه دې کار نه دی اخیستی ولا تلیته نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی کتاب دې نه دی لوستی د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي نو نه دې خپل عقل نه بل پسې تللی نه دې خپل عقل نه دې کتاب لوستلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو به ووالي شي الله دې مستعد د اوسپنو په سټکو فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي کریکې به ووایي روړې به ووایي چغې به ووایي یسمعه من یلیه الا الثقلین بې د انسان او د پیري نه باقي به ټول څیزونه اوري داسې غرض به وله ورکوي او دا یو غزار نه دی بس شروع پې وشوه والی کېږي به زری کېږي به بیا به سمیږي بیا به والی کېږي بیا به سمیږي بیا به والی کېږي او داسې یو چغه او کریکه به وباسي چې انسان او پیري نه ما سوا به ټول اوري اواز به وشي د الله را طرف نه چې د دوزخ بستره ورته لاندې واچوي د دوزخ بستره څه شی دی اور دی اور دوزخ نه ورته یو مزیدار روشندان کولاو کې چې هغه څخه بین او تو ورته راځي او یو کړکۍ ورته دوزخ ته کولاو کې چې دی ورته ګوري او ورته به څه وایي چې قبر نه پاس دی که نه نو دقه دې ځای دی ورځې به وله الله دې مساعدي زمارون ډېر خطرناک سفر روان دی
مونږ پسې دنیا پسې ډېر استا یاري مونږ ونه کړله. په تېره جمعه کې درته ووې پوټې چې دی نه 4 سدې ته دی تیاري ولکې